عزیزانو پاکستان کې الیکشن دی او په بلوچستان کې بلوچستان عوامي پارټۍ خپل حصہ پکې اخیستې ده په قومي سیټانو باندې او په صوبایي سیټانو باندې. عزیزانو د یو پارټۍ په مخالفت کې نه یو نه د یو مشر په مخالفت کې یو که یو څه اختلاف لرم د نظریه د سوچ د فکر سره لرم. هغه اختلاف ذاتي نه لرم، هغه اختلاف که لرم هم د دغه ولس دپاره لرم، د دا ځوانان دپاره لرم، د دا علاقې دپاره لرم. دا اختلاف سره لرم. هغه په دغه توګه باندې عزیزانو چې دنیا کومه خواته روانه ده او موږ ته کومه خواته روان. عزیزانو دلته څه کامونه پراته دي که هر ځای که هره خیالي پرته ده. دا موږ ته قدرمنه ده، موږ ته عزتمنه ده، موږ یې قدر کوو. عزیزانو شروعات دغه ځای څه ایږدمه چې ما کوشش ده پر دا علاقه باندې چې موږ خپله کمیټۍ جوړه کړله. زموږ کمیټۍ 1.5 سل کسان ځوانان او د هغه سره 92 یونټان موږ جوړ کړل. او په دې کې هم تر ګردو غټ دغه دا کښې شوی چې په دې کې پکار دا دی چې د هر کام هر ځای د هرې خیالۍ ځوان را سره وي چې په زما او ستا په مابین کې کم نفرت جوړ کړی دی چې دا فلانی دی دا فلانی دی دا فلانی دی. ټیک دی، هغه خپل پر ځای باندې دی. مسلمانان یو، پاکستانیان یو، هر پښتو مو ژبه ده، د چا به اردو وي، د چا به براوي وي، د چا به بلوچي. په پښتنو باندې خپل پر ژبه باندې هر انسان فخر کوي، زم فخر کوم. خو زموږ دغه سوچ یا دا فکر د علاقې په حواله چې په علاقې کې دا کم نفرت جوړ سوی ولو. خو زموږ کمیټۍ په دا کمیټۍ کې د هر کام د هر ځای خیالۍ ځوان د موږ سره راسره دی او چې د هغه په توسط باندې موږ د علاقې خدمت هرې ګلۍ هرې کوڅې هر دربن هره درګاه هر نغري ته کوشش کړی دی موږ ورسوو. عزیزانو هر قوم ځان ته محترم دی. هر د شملور چې راته ناست دي د هر قام هغه موږ ته قدرمند دي. ځوانان چې راته ناست دي دا ټوله موږ ته قدرمند دي. که موږ دا شی دا سوچ ځان سره کښېږدو چې موږ ته یو یو اتفاق وکړو، ایمانا درته وایم چې ترقي ستا ده، ګټه ستا ده، علاقه به انشاءالله ستا وي. چې کوم خلکو ما او تا تقسیم کړي ولو پر زویو پر خیالۍ باندې ما او تا یې تقسیم کړي ولو پر علاقو باندې. عزیزانو هغه خلکو ګټه درننه نه در لاس کړې. کم قومونه چې تقسیم شوي دي هغه د ژونده څه د علاقې څه د ترقي څه هغه قومونه وتلي دي. قومو هغه ګټه کړې ده چې یووالی اتفاق یې پیدا کړی چې د هر کام قدر یې کړی دی. عزیزانو هر ځای یو مثال ورکومه چې دا قومونه د یو درخت په شان دي. درخته مطلب د هر شاخ چې دی دا ځان ته یو کام دی. د دا درخت چې ته هر شاخ ورېبې دا یو منډه پاتېږي. هر ځای مو دا خبره کړې ده چې منډه پاتې سولو دا چاله په شن نه ورځي عزیزه. دا خالي بیا د سیزنګو دپاره پکارېږي، د ګوټکو دپاره پکارېږي. او چې دغه درخته سالمه ولاړی دا شاخونه ورسره یي دا یو ښه سایهداره درخته ده چې د هغه لاندې تم اوسېدی سي، زم اوسېدی سم، بچیان هم اوسېدی سي، علاقه هم اوسېدی سي. او د دغه درخت میوه چې ده زما او ستا په استعمال کې راځي عزیزان. نو دا درخته پکار دی چې ما او تا یې خیال وساتو. دا درخت خیال که ما او تا وساتئ نو زما او ستا د مستقبل، زما او ستا د ګټې، زما او ستا د ترقۍ لاره به د هغې وي انشاءالله. عزیزانو 40 کاله 50 کاله در باندې تېر سو، که ښه تېر سو که بد تېر سو. زما شپېنژیرې راته ناست په کم نامه باندې
40 کاله ووټ تللی دی زه په مخالفت کې خبره نه کوم تا ته هم در معلومه ده ما ته هم را معلومه ده پر علاقه دې نماینده څوک ولو تا ته هم در معلوم دی ما ته هم را معلوم که هغه څه صوبایي و که څه هغه قامي و حیثانو څنګه دلته خبره وکړله سید ګل خان چې نوکري علاقه حساب کتاب ها دا خبره ضرور کوم چې نوکریانې راغلي ولې هغه چیرې تللي دي بیا ته حال پسې وکړه فنډ دې راغلی ولو چیرې تللی دي هغه بیا ته حال پسې وکړه نه پرکایېږم ولې پر دې باندې عزیزانو چې در ما زیاته تا ته ډېره ښه در معلومه ده پر کم نامه ووټ تللی پر کم نامه ووټ یې دسه وړی در ما زیاته ته ښه په خبرې خو نن هم د هغه علاقه د بنیادي سهولتونه چې دي دا غواړي نن هم دی ناست دی و ما ته روډ راکړه نن هم دی وایي ما ته نالۍ راکړه نن دی وایي و ما ته ټرانسفارمر راکړه او دی دا وایي چې ما ته برته سټریټ لایټ راکړه دو 20 څپه اوبه راکړه عزیزانو 21مې صدۍ ده خو ما ته برته هغه بنیادي شیان غواړو چې دا دننه څه 40 کاله در مخ ته پکار دا و چې در کړي ولو خو نه در کول دا شیان چې ته ډېر لرې ساتلی وی لایسنسه په دا غلامۍ کې ته ایښی یې او پر دغه غلامي به دي در اخره اشتي عزیزانو پر دغه علاقې د سکول مجلس دی پر دا علاقې باندې د هسپتال مجلس دی 2013 چې راواخوا عزیزانو پر دغه علاقه باندې دا د زما یو ورور دی ګایږي چې په علاقې کې کالج زما خیال هغه په خبر نه دی په زرغونه هاوسنګ سکیم کې د انجونو سکول کالج هم دی د هلکانو کالج هم دی دا موږ جوړ کړی دی هېچا نه دی جوړ کړی زموږ دغه سوچ دی زموږ دغه فکر دی زموږ د کمیټۍ دغه فکر دی دغه سوچ دی چې د علاقې ترقي د علاقې چې کومه بدالي ده دا د ختمولو د علاقې چې کوم بنیادي سهولتونه دي په دې کې کمی راوړل او د علاقې چې کوم ضرورتونه دي دا دله راوړل لیکن عزیزانو 40 کاله ته د تعلیم سم لرې وساتلې او ته د صحت سم لرې وساتلې او ته د بنیادي چې کوم ضرورتونه و دغه سم لرې وساتلې چې یو قام بې تعلیمه 2 پیړۍ پاتې سي نو دا قام به څه حالي پر دا علاقه چې کوم څو سکولان جوړ دي په هغه کې ما کلاسونه جوړ کړي دي ما کار کړی دی د هغه به د عزیزانو چا نه دی پکې کړی دا د افسوس خبره ده ستا بچی په لندن کې دی ستا بچی په یورپ کې دی او د بل بچی سرکاري سکول دغه حال دی چې نه ماسټر پکښې دی نه کلاسونه سم دي نه بچیان ورځي نه د سکول ماحول دی نو دا بچیان دا ته چا ته ورلکوي دا 2 نسل چې ما خبره درته وکړه عزیزان چې یو قام بې تعلیمه پاتې سي نو د هغه قام به څه ګټئ د هغه قام به څه مخکښئ او هغه قام به در کوم ځای ځان رسوي د ده بچی به ډي سي د ده بچی به کمیشنري او د ده بچی به پر تا باندې ډي اس پي یا به جج یا به بلي ستا څه ګناه ده ستا ګناه دا ده چې تا دا لونګۍ ورکړې وله تا دا عزت ورکړی ولو او تا ته دغه بدحالي په مخه در کړې ده ستا قصور دا و چې تا ووټ ورکړی وای ستا قصور دا و چې تا اسمبلۍ لاسته ولی وای ستا قصور دا و چې پر تا باندې سیلاب راغلی بیا چې کم مرات ولو هغه چیرې ولاړه بیا ته پوښتنه پسې وکړو پر هغه څه نه ګایېږم بیا چې کم ستا د تعلیم حق ولو بیا د هغه پوښتنه وکړه چیرې ولاړې زه د پرایویټ سکولانو سخت خلاف ولم عزیزه په دې باندې چې زما سرکاري سکولان چې په هغه کې په لکاو په کروڑو بچیان سبق وایي هغه نن د بدحالۍ سره مخامخ لیکن زه برته بیا دا خبره اوس کومه چې زه دا پرایویټ سکولان څو سکولان چې دلته جوړ دي زه بیا شکریه ادا کوم د خلکو چې یو څه تعلیم خو ورکوي لیکن هغه خلک چې وسې لري خپل بچیان هغه سکول ته هستولی سي هغه فایده وړي هغه انسان چې د 2 وخت ډوډۍ نه لري د 1 وخت ډوډۍ نه لري د هغه بچی به چیرې سبق وایي د هغه بچی به چیرې تعلیم زده کوي هغه انسان چې وسې نه لري چې د سرکاري سکولانو دغه حال دی چې ماسټر نه وي کتابونه نه وي نو د هغه به څه مستقبل وي د هغه به څه فیوچر وي عزیزه زه خو عزیز هغه عزیز بلمه
زه خو انسان هغه انسان بلمه چې د هر قام سره تعلق دی چې خپل د ورېندارې پر سر پړونی واچوي نه که خپل د ورېندارې د سره پړونی کش کړي زنالت پر هغه انسان باندې وایم چې ځان ته خو موږ قامونه هم وایو ځان ته خو موږ قبایلي هم وایو راځو هم علاقو له ووټ هم اخلو علاقو څخه لیکن بیا برته هغه عمل کومه هغه کردار کومه چې ولوس د بدحالۍ سره مخامخ کومه ولوس بې تعلیمه سره مخامخ کومه ولوس د سیاده سره چې نسته د هغه سره مخامخ کومه ایسانو د افسوس خبره دا ده مثال مې هر ځای ورکوئ چې د هغه ښار د 80,000 کسان دپاره جوړ سوی ولو نن پر دغه ښار باندې چې دی 40 لکه آبادي ده ایسان زه برته د انګریزانو شکریه ادا کوم چې 3 هسپتال یې ماته راکړي ول زه د هغه انګریزانو شکریه ادا کوم چې یو څه سرکاري سکولان یې ماته راکړي ول د هغه بعده چې دا کم کسان 40 کاله 50 کاله تا اسمبلۍ له استولي ولو تا قومي اسمبلۍ له استولي ولو تا سینټ ته استولي ولو تا له کومه ګټه راوړله ستا له دا ګټه راوړله چې نن ته د بنیادي شیانو څلیر یې او ته په 21مې صدۍ کې بنیادي شیان غواړې او په نالۍ ټرانسفارمر افسوس خبره ده نن خو به تا دا خبره کوله چې دلته ما د ښه لایبرري را جوړه کړه چې زما بچی ورسي په دا لایبرري کې یو دوه توري زده کړي یو دوه توري ووایي تا خو به نن دا راته ویلی چې دلته کمپیوټر اکیډمي را جوړه کړه کمپیوټر سنټر را جوړ کړه چې زما بچی ورسي په دې کې سبق ووایي دنیا ډېره مخته تللې ده عزیزه د نټ دنیا راغلې ده دا موبایل ستا تر مخ دی عزیزه چې په دې کې دا ګرده دنیا دې سره بنده کړې ده که دیني غواړې که دنیایي غواړې په دا یو موبایل کې دی دا هم انسانان دي زما او ستا رنګه دا دونه ترقي چې کړې ده ولې کړې ده خالق خپل د قام سره خپل د خاورې سره اخلاصمند دي دا ترانه دي لکه زه او ته زما او ستا دغه حال دی د هغوی دغه حال دی څو یونیورسټیانې لرې څو کالجان لرې څو هسپتالونه لرې عزیزه تر ابده پر ځان باندې هم رحم وکړه پر دا قام باندې هم رحم وکړه پر دغه بچیانو باندې هم رحم وکړه عزیزانو ما او تا په دا ګناه ور شریک یو دا خبره خامخا درته کوم ما او تا پر دا ګناه ور شریک یو دا ترا ور شریک یو چې دا 40 کاله تا اسمبلۍ له استولی دی تا ووټ ورکړی دی که د اسلام په نامه دې ورکړی دی که د قوم پرستۍ په نامه باندې ورکړی دی پر هغه تا سره نه ګایېږم قصور د هغه دی قصور تر هغه زیاته ستا دی تا دا چې کم قومي امانت دی دا چې کومه قومي فریضه ده چې د دې څه ملکونه ترقي کوي چې د دې څه علاقې ترقي کوي چې د دې څه صوبې ترقي کوي چې د دې سره تعلیم تړلی دی چې د دې سره صحت تړلی دی چې د دې سره ګرونډونه تړلي دي او چې د دې سره ډیمونه تړلي دي او چې د دې سره زما د شپین ژیرو زما د خوندو مندو حقوق تړلی دی زما د یتیمانو حقوق تړلی دی زما د سیاسرو حقوق تړلی دی لیکن د افسوس خبره دا ده عزیزانو چې کم نمایندګان تا استولي دي هغه ځان جوړ کړی دی ځان یې در مخه کړی دی دا ټول یې ولس شاته ایښی دی چې نن دا ما او تا سره ناست یو دغه علاقه ده چې ما او تا پر ګرځو دا ووټ دا د دوه ګوته پرچۍ چې ته ورته وایې عزیزه و دې ته دی مه ګوره 40 کاله خو دې ورکوي خو 100 کاله دې ژوند شاته یوړئ درته ومو ویلې چې د دې سره ستا ترقي تړلې ده دا پر تا باندې زه احسان نه کوم چې ما تا ته روډ درکړی دی دا مبین خان پر تا باندې احسان نه کوي چې ما تا ته روډ درکړی دی دا ستاسو حق دی عزیزه که نالۍ ده که روډ دی که اوبه دي هېڅوک پر تا باندې احسان نه کوي بلوچستان عوامي پارټۍ چې دا پر تا باندې احسان نه کوي عزیزه لیکن دا درته وایو چې خپل پر ځان پر دا علاقه پر دغه ځوانانو پر دغه زما مستقبل باندې زموږ سره رحم وکړئ عزیزان بلوچستان عوامي پارټۍ غواړي چې شي د بلوچستان عوامي پارټۍ آئین منشور یې دا دی عزیزانو چې موږ د اسلام آباد سره د اسلام آباد د ادارو سره د بلوچستان ترقي غواړو د بلوچستان خوشحالي غواړو او د بلوچستان چې کومه پسماندګي ده دا ختمول غواړو او بلوچستان یو تعلیم یافته قوم دا جوړول غواړو او د سیالانو په سیالانو کې جوړول غواړي چې موږ هلته کښېږدو بلوچستان عوامي پارټۍ دغه سوچ دغه آئین دغه منشور یې په مخه راخستی دی انسان خو دلته چې کوې چې دا څو پارټیانې دي د دغه بلوچستان عوامي پارټۍ سره ډېره سخته خوفزده دي چې بلوچستان عوامي پارټۍ په 15 کاله جوړه شوله په سینټ کې
په قومي اسمبلی کې چې کوم کردار ادا کړی عزیزانو په 40 کال یې نه دی کړی. بلوچستان عوامي پارټۍ چې کوم ترقیاتي کارونه په دغه 15 کاله چې کړي دي ماته دې په دغه 15 کال کې دا پارټیان راښکاره کړي چې تا ووټ ورکړی دی پارنامه چې دې ورکړی دی عزیزان. موږ فخر کوو پر دا خبره باندې عزیزانو. موږ سیاست ته د عبادت په نظر باندې ګورو. موږ سیاست ته د کاروبار په نظر ختم دغه کتلی دی. خو دا حقیقت هم دی که سیاست تا پر دغه توګه وکړي د عبادت په توګه دغه جهنم دی عزیزانو، هغه جهنم دی. مرګ راته ګوري یو جهان دا دی یو جهان هغه دی. څو به ژوندی یې 15 کاله به یې 10 کاله به یې 15 کاله به یې مرګ درته ګوري عزیزان. نو چې مرګ درته ګوري پکار دا دی چې د علاقې خدمت دا ته راوکړې لکه خپل د کور خدمت چې کوې، د بل بچي دا ته را خدمت وکړه لکه خپل د بچي چې کوې. نو بیا ما او تا پر مخ باندې تللی سو عزیزان. خبرې ډېرې سختې را سره دي خو کول یې نه غواړم. ډېرې سختې خبرې را سره سته. ګیږی زه یوه خبره وکړمه چې دلته څه خلک دي چې هغه د اسلام پسې ګرځي که د اسلام آباد پسې ګرځي په دې هم سر نه خلاصېږي. زما دا سوچ دی زما خیال اسلام آباد پسې به ګرځي. عزیزانو پر دې سر را سره خلاص، په دې لږ خاشه سر را سره خلاص کړي عزیزان. موږ راغلي یو، موږ راوتلي یو. دا کمه کمیټۍ چې را سره ده زه هر ځای دا خبره کوم عزیزانو چې د دا کمیټۍ زرتونو شکر او ادا کومه کم دی. نه تنخواه ورکومه نه ته تنخواه ورکوې، لیکن د علاقې په خدمت شپه ورځ ولاړ دي. که د واساغه دي که د پی ایچ غه دي که د وابډا سره دی که د میټروپولیټن سره دی که د پاسپورټ سره دی که د شناختي کارت سره دی. دا کومه کمیټۍ دا کومه ایگزیکټیو چې دی عزیزانو زه همیشه مارځی خبره کړې ده. الله پاک دی طاقت دی فورس دی ورونې را کړي دي چې زه هر څونه د دوی شکر ور ادا کړم. زه قسم درته اخلم ډېر کم دی. ستا په کار غمجن دی، ستا په کار ما سره جنګ دی، ستا په ټرانسفارمر یې د ما سره جنګ دی، ستا په اوبو یې د ما سره جنګ دی، ستا په روډ یې د ما سره جنګ دی، ستا په ناله یې د ما سره جنګ دی. عزیزانو پر 2 بجې ټرانسفارمر خراب شوی دی، اسلام صاحب ناست دی. پر 2 بجې به خراب شوی دا سړی به پر 2 بجې مر وتلی قسم درته اخلمه چې خلاص کړی به یې وړی به یې سار به برته راغلی دا ټرانسفارمر به فټ شوی چا پیسې ورکول. موږ خو دا غواړو چې د علاقې خدمت وشي، خو دا غواړو چې ته یې ملاتړ راله وکړئ. ته یې په هغه لاره راسه تللي یاست عزیزانو ومولیدله چاره لاره وله او هغه لارې تا ته نن کم مفادات در کړي تاسو زه پوښتنه کول غواړم. ته سیات ما ته راوښیې ستا هغه پر څال دی. ته دلته سیات لرې یو هسپتال دلته 50 بیډه جوړ سولو بلوچستان عوامي پارټۍ جوړ کړی چې هر چا خپله تختې پر لګولې دا د هغه سوچ دی، لیکن جوړ کړی بلوچستان عوامي پارټۍ. د دا روډو خبرې درته کړې ده دا بلوچستان عوامي پارټۍ ده. دا نوي کلي مین روډ دی عزیزانو په 40 کاله نه و جوړ شوی. دا خبره مارځی کړې دلته هم درته کوم چې پر دا روډ به زه تېرېدلمه ځوانانو به دغه اشاره راته کوله په 2013 کې چې لاندې وګوره په ګاډۍ کې سپورې لاندې مردارې اوبه روانې دي. موږ پر څال یو تی پر څال یاست. ته یقین وکړه دا پیسې ما څه ته را راوړي دا مین روډ ما پر جوړ کړئ او دا ته را جوړ شو چې درننه ثابته هم دی او دواړه سایډ ته منالیانې ورکړلې لږ به راپورته کوي. نن دغه روډ چې دی ما خیال 18 کالې ووت خو دا ته را کار خوند کوي چې 15 کاله خو ووایي هو ظالمه دا ته را روډونه دې جوړ کړل چې د هغه چوټه راوتله پلاستیک راوتی چې په لاس به دې کډی وکړي. دا د دغه ولس پیسې دي، دا د خوارۍ پیسې دي، د خولو پیسې دي، د وینې پیسې دي. دا په ټیکس کې کاټېږي، اسلام آباد ته ځي بیا برته صوبې ته راځي بیا ستا نماینده ته ملاویږي بیا د پی ایچ ډي پي کتاب دی کتاب ځینې جوړېږي بیا و علاقو ته تقسیمېږي او چې علاقو ته تقسیم سي نن برته علاقه د هغه بدحالۍ سره مخامخ. عزیزانو